آفرین اجرا کی نہیں اس میں مولانا صاحب اس میں آغا مفہومی کلی دی اسم را واخلا معنی دی اسم چی ما دلّا نو دا راوڑ مولانا صاحب ذہن تا دا علم بشیخا او بیا قیام مرتبه تا چی علم شو علم حصولی دا که حضوری دا حصولی کی بیا تصور دا که تصدیق ولی تصور دا آفرین گورا دا دومره وران دی دا زدکڑ مفرد دی باندې علم تصوری دا آفرین نرا پا مفرد پا علم تصوری کی بیا اغا عقلی دا که ندا ولی مفهومی کلی دا دی عقلیاتو دی قبیلی ندا نو بیا پا مفرد کی کم تصور دا تصوری تعقلی کور دا ټول زدکڑی بیا مولانا صاحب پیغی کی بدیہی دا که نظری دا اسم دا نظری دا زکا تعریف تا ضرورت لی شابه نرا بیا پیغی کی دلالت شتا پا کی کنشتا شابه نرا دلالت کی بیا دی کی لفظی دا که غیر لفظی ولی لفظی دا لفظ دال دا پکی بیا پا لفظی کی وضعی دا که طبعی دا که عقلی دا ولی زکا دا واضح وزکڑی دا دال دیو مانا لپار پا وضعی کی بیا مطابقی دا که تضمنی دا که التزامی مطابقی دا آسی چٹی آسی را بندی وحی ہے یقینی در تمام لیونی تاسی دا منطق اجرا دیر آسان دا او بل مطابقی دا واحد المعنی دا که کثیر المعنی آسی لیونی واحد المعنی که مولانا صاحب جزی دا که کلی جزی چکل اللہ تا اضافت وکی بیا با جزی شی زکا اسم نا اسم دی چا مراد شو او کنه کلی چې کله جزئی جوړیږي په تشخص سره جوړیږي په اضافت سره جوړیږي غلام یوازې کلی ده که جزئی ده غلام زیدین یوازې اسم جزئی ده که کلی اسم زیدین اسم الله جزئی جدار کلی ده که جزئی هذا الجدار جدار کلی ده که جزئی کلی جدار مناسب نگوره دا جزئی تاسو پوه شوئ دې باندې نو جزئی دې ته نه وایي مولانا چې غوږ او پوزه او سترګې او تشخصات لري په اضافت سره هم شی جزئی جوړي په طریقه پوه شوئ ګوره دا مهم ټکی یاد که پکې ښه نو اسم یوازې کلی ده که جزئی اسم الله ځکه اضافت شخص ته وشي علم ته وشي پوئی گئی خو انشاءاللہ العزیز زمائرو تا اضافت وشی بیا جزئی جوڑی زکا مضاف شی مکتسب کوي دی چانا مضاف الیه او زمائر او اسم اشارات هم لقبیلی دی چانا دی جزئیاتو ندی اوش بی بدیم داوش واحد المعنی دا واحد المعنی کی بیا مولانا صاحب تاس خبرم ٹک دو دی امام صحیح دا هم جزئی دا کلی کشو بیا کلی متواتی دا که کلی مشکک دا آفرین کلی متواتی دا ولی کلی متواتی دا مرد چه چرتا اسما دی پر دی باندی طول باندی علا سویا اسم صادقی گی تشکیک مشکیک پکی نشتا کلی متواتی دا بیا مولانا صاحب دسی رازہ پسے ہے بل ہویا بل خو مولانا صاحب دا بل احتمال که پکی جوڑوی دا دی اغی احتمال بیا دا پا کثیر المعنی کی جوڑ کئی زکا اسم واحد المعنی مکا وسکا کثیر المعنی کزکه دا اضافت سره بیا غشی ولګوه چې دا جزئی ده خو یوازې اسمون بیا کثیر المعنی کوي مولانا کلی مه کوي صحیح کوي کثیر المعنی ولی اسمون چې کومه ده دا په اصل وضع کې واضح چاته وضع کړی لغت والا علوي ته که نه اسم په لغت کې خو بیا اصطلاح خاص والا راولاړ شو چې نحویان دی وضع که دی معدل علی معنی غیر مقترن بهذه الازمنه ثلاثه لپاره دا بیا په کثیر المعنی کې راځي په کثیر المعنی کې بیا منقول رازی او ناقل پکے عرف خاص دا منقول عرف خاص ورتوائی کثیر المعنی او کنا دا با تو چرتون ورتوائی پونا جو بدی بندی خواہ او چکل اضافتو که بیا جزئی دا خواہ بیا ذات نور احتمالات پکی ختم شو وایا بل مولانا سے رحمان الرحیم رحمان الرحیم کی وایا شابه سے نرا رحمان کلی دا بالکل کلی دا و رحمان سمانا دا ذات من لہو رحمت رحیمم ذات من لہو رحمت خو پا آغا کی مولانا مبالغه ډیره ده په دې کې کم پاجی ده کنه ده خو بیا مولانا دیغه خپل دغه معنا براواخل معنا کلی چې ذات من لہو رحمت یا دنیاو کې یا آخرت کې
نو دا به راواخلي ذهن کې قیام مرتبې ته چې راوړي دا به علم شي. او بیا علم کې کوم علم د حضوري ده که حصولي ده؟ حصولي ځکه ده چې حضوري چې دا 3 علاقې غواړي دلته یوه علاقه هم پکې نشته. حصولي کې بیا تصور ده که تصدیق؟ ولې تصور ده؟ ځکه مفرد ده. مفرد کې بیا هغه د تعقلي والا قسم ده. بیا په هغه نه را دې خواته دلالت شته پکې که نشته؟ دلالت کې بیا مولانا صاحب وضعي ده که نه؟ وضعي کې مطابقي تضمني کوم یو د مطابقي او مطابقات ډیر مستعملېږي ښه مطابقي ډیر زیات وي. بیا په هغې کې مولانا صاحب اسم ده که کلمه ده که ادات ته رحمان الرحیم اسم ده. واحد المعنی ده که کثیر المعنی؟ واحد المعنی. واحد المعنی کې کلي ده که جزئی؟ کلي. ځکه مشتقات ټول قبیلې دي کلیات. تاسو ته مې ویلي دي مشتقات ټول قبیلې دي کلیاتونه دي. ضاربون ده که مضروبون ده مشتقات ټول دي کلیاتونه دي. په کلیاتو کې بیا رحمان الرحیم کلي متوادي ده که مشککه؟ متوادي. او نشي په دې باندې دا خلاصه شو. خو اوس چون کې د الله لپاره صفت خاصه جوړ شوی ده داسې ګرځېدلی په حکم د جزي کې ځکه اطلاق په غیر الله هم نه کېږي. تاسې پوه نشئ په دې باندې. اوس بسم الله الرحمن الرحیم کې دا ټول چې په اعتبار د متعلق سره واخلي که متعلق اسم ورته راوباسي متعلق څه ورته راوباسي؟ اسم. نو الثابت بسم الله الرحمن الرحیم دا به خبر شي که نه؟ خو خبر خو جمله نه وي که نه؟ خو جز د جملې وي. وایه اوس په نزد کوفیانو باندې متعلق مې څوک راوباسه بسم الله الرحمن الرحیم لپاره؟ اسم. او اسم مې چې راوباسه نو الثابت بسم الله الرحمن الرحیم دا ټول خبر شو او خبر خو جز د جملې واقع کېږي. نو مبتدا راوباسه ورته ابتدائي. نو دا یا ضمیر د متکلم ده که نه ده؟ او هغه له قبیلې دي جزیاتو نه ده که نه ده؟ ولې هېروي دا شیان؟ نو دا ضمایر له قبیلې دي جزیاتو نه دي. نو ابتدا کلی ده چې کله اضافت راغی یا د متکلمې ته ابتدائي نو موضوع پکې جزئی شوه. او موضوع چې کله جزئی وي نو دا کومه قضیه شوه؟ شخصیه. نو ابتدائي ثابت بسم الله الرحمن الرحیم دا کومه قضیه ده؟ شخصیه ده. ولې موضوع پکې شخص معین ده؟ ولې شخص معین ده؟ ابتدا خو کلی ده ځکه مصادر له قبیلې د کلیاتو نه خو موږ وایو اضافت شوی چاته او چې کله اضافت وشو چاته جزئی ته نو په لحاظه مضاف اکتساب کوي د مضاف الیه نه نو دا جزئی وګرځېده نو دا شخصیه شوه. نو بسم الله الرحمن الرحیم کومه قضیه ده؟ که چا سې تپوس ترنه کو ورته بسم الله الرحمن الرحیم کومه قضیه ده؟ آفرین. نو سوال کې سوال کوئ ښه ډایرکټ جواب چاته مه ورکوئ ځکه بیا لانجې درته جوړوي. سوال کې سوال کوئ ورته یوازې بسم الله الرحمن الرحیم وایي که د متعلق سره. نو که درته ویل چې یوازې ورته دروغ دی ویل یوازې بسم الله الرحمن الرحیم خو جز د جملې ده هغه له سره قضیه ده نه. او که سره له متعلق نه وای نو متعلق مولانا په نزد بصریان وای که د کوپیان وای که په نزد بصریان وای بصریان خو بیا متعلق فعل راوباسي چې اکتب بسم الله الرحمن الرحیم یا اشرع به نو فعل راوباسي. او تاسې ته ما ویلې چې جمله فعلیه نه منطقیان بحث نه کوي قضیه د دوی په نسب باندې منحصره ده په چا کې اسمیه کې هغه د فعلیه نه بحث نه کوي منطقیان. ولې حمدالله کې به راشي درته چې دوی بحث کوي د قیاس او د تصدیق نه بحث کوي او په تصدیق په قیاس کې چې کوم د قیاس کې هغه قضایا فعلیه نه راځي هغه کومې قضایاوي دي؟ اسمیه. ولې وای ځکه دارومدار د قیاس چې کوم ده او د نتیجې په اندراج باندې ده. څنګه چې اصغر به مندرج کې تحتل اوسط به مندرج کې تحتل او دارومدار د اندراج په حمل باندې ده چې اکبر به تحملوي په اوسط به حمل کوي په خو اله چې اندراج وکړي دا به په دې کې مندرج کې دا په دې. نو اندراج حمل غواړي او حمل چې کوم د په قضایا اسمیه کې راځي فعلیه کې نه راځي. ځکه ضربه زیدون کې حمل کولی شي ضربه زیدون کې حمل نه کیږي. نو منطقیان بحث د اسمیه نه کوي د فعلیه نه بحث نه کوي. بس اسانه مسله شو. یو طالب تپوس وکړه و ایاک نعبد دا کومه قضیه ده؟ مال قضیه وایه که جمله وایه؟ جمله ده خو قضیه نه ده ځکه قضیه اخص مطلق ده او جمله اعم مطلق ده. هر قضیه جمله وي خو هر جمله قضیه نه وي. هغه ځان له خبره ده چې دوی تعریف کوي ما یحتملو ځکه بل تعریف نه لري. تعریف د قضیه عام ده چې ما یحتمل الصدق والکذب د تعریف په لحاظ باندې اري ورته ورځي خو د بحث په اعتبار باندې قضیه منحصره ده په چا کې اسمیه کې. ځکه دوی بحث د قیاس نه کوي. قیاس کې اندراج وي اندراج حمل غواړي او حمل مختص ته تر چا پورې؟ اسمیه پورې. اسمیه کې حمل راځي په فعلیه کې حمل نه راځي.
پوه نشم دې باندې. نو په لحاظه مولانا صاحب ما ته وایي ایاک نعبدو دا کومه قضیه ده؟ مل قضیه نه ده. ولې؟ ځکه ایاک مفعول مقدم ده او نعبدو لپاره. نو نعبدو کو په اصل کې دا جمله فعلیه ده. جمله فعلیه ته دی جمله هغه قضیه نه وایي، ځکه قضیه دی منحصره کوي په چا کې؟ په اسمیه کې. دی د فعلیه نه باس نه کوي. ها جمله ویلی شي جمله فعلیه ده، جمله فعلیه ده. پوه نشم دې تاسې پوه شوئ که نه شوئ؟ خلاصه شوه خبره. نو که چېرته دې ورته ورته د بصریانو په مذهب وایې نو بصریان خو فعل راوباسي، ورته له سره قضیه ده نه. او که د کوفیانو په نسبت وایې د کوفیانو په نسبت باندې په اعتبار د متعلق سره دا خبر واقع کېږي، مبتدا به راوباسي ابتدائي. نو په لحاظه دا قضیه شخصیه ده، شخصیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کومه قضیه ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کومه قضیه ده؟ او کنه دا مولانا جمله ده قضیه نه ده. ولې اعوذ څه شی ده؟ فعل ده. جزیه ولې چې فعل وي هغه ته قضیه جمله فعلیه وایي او جملې فعلي نه دی بحث نه کوي، بس نور امبړ چمبړ پرېږدي دی بحث نه کوي. پوه نشي په دې باندې ولې نه کوي؟ دی خبره بحث کوي اندراج نه او اندراج حمل غواړي او په فعلیه کې حمل نه راځي. تاسې پوه شئ په دې باندې؟ تاسې پوه شوي نه یې نو څنګه چل وکړم؟ وس راځي مولانا صاحب الحمدلله تراکوز شي. الحمد مولانا صاحب دې کې وس مدعا جوړه کړي، په دې کې دلیل جوړ کړي. 3 قسمه قیاسات ټول پکې جوړ کړي. قیاس اقترانی جوړ کړي، قیاس استثنایی وضعي، قیاس استثنایی رفعي، دا ټول پکې جوړولی شي که نه؟ نو مدعا کېږي د الحمدلله. نو بیا په الحمدلله کې اوس تاسې نه تپوس کوم اول سره راشي الحمد یو ټکی چې اجرا کوي اجرا بالمفرد نه شروع کوي. الحمد نو دا مولانا صاحب دا د حمد معنا راواخله. د حمد څه معنا ده؟ ستودنک هو ثناء ده. دا ذهن کې راوړه چې قیام مرتبې ته دې راوړه، دا به علم شي که نه؟ علم کې علم حصولي ده که نه ده؟ حصولي کې تصور ده که تصدیق؟ تصور کې تصور په المفرد، تصور په المفرد کې کوم قسم ده؟ تعقلی. بیا بلې هغه نه وروسته راشي مولانا بدیهي ده که نظري؟ نظري. ولې د حمد تعریف مې ونه کړ والثناء. بیا له هغه نه به راشي دې ته مولانا صاحب چې دلالت ته به راشي، ځکه منطقو کې د علم د تقسیم پسې کوم شی شروع کېږي؟ دلالت شته پکې که نشته؟ لفظي ده که غیر لفظي؟ ولې لفظي ده؟ وضعي ده که طبعي ده که عقلي ده؟ ولې وضعي ده پکې؟ دال بازی وضع کړی دیغه مدلول لپاره. وضعي کې مطابقي ده که د زمني التزامي؟ غون معنا موضوع له ده. صحیح ده که نه؟ بیا له هغه نه وروسته به راشي اسم د کلمه د ادات ده. اول به دا ووایه چې مفرد ده که مرکب ده؟ حمد چې کومه ده لفظ مفرد ده. ولې جز د لفظ معنا باندې نه کوي. او بیا مولانا صاحب په مفرد کې بیا اسم د کلمه د ادات ته کوم شی اسم ده؟ واحد المعنی ده که کثیر المعنی ده؟ واحد المعنی. د حمد واحد المعنی ده. واحد المعنی کې وس وایه ورته څه شی ده؟ نو هلکه وس به زه تا نه تپوس کوم چې یوازې حمدون اخلي نو دا به کلي شي؟ څه شی ده؟ کلي ده. او بیا په کلي کې متواتی ده. کلی متواتی ده مولانا صاحب. کلی متواتی څوک چې ثنا او صفت وایي حمدون هر یو ته ورځي، تفاوت په صدق کې نه لري، نو دا کلی متواتی ده. پوه شوې په دې باندې؟ او بیا مولانا صاحب دې کې زه بیا هغه خبره په قضیه کې جوړه کړه، هغې کې مه جوړوه، قضیه کې جوړه کړه. لله تراشې لله کې دا لام حرف ده. صحیح ده که نه؟ نور همدغه خبره ټول سره پکې وچلوه. ها د لام معنا چې کومه ده اختصاص، دغه معنا کلی راواخله ذهن کې متصوره که قیام مرتبې ته یې راوړه. علم به شي، علم کې تصوري ده، تصور کې پلان ده. معنا د لام ضرور ده، هغه به کوې که هغه ونه کې ته د لام په معنا نه پوهېږې نو نظري ده، بدیهي نه ده. بیا به له هغه نه وروسته بیا راشي پکې دلالت ته، دلالت پکې وضعي ده، وضعي کې مطابقي ده. خلاص شو. مفرد ده، په مفرد کې بیا ادات ده. لام څه شی ده؟ ادات ده. واحد المعنی او کثیر المعنی کې بیا څه شی ده؟ واحد المعنی. واحد المعنی کې بیا څه شی ده؟ کلی ده. ځکه د لام معنا اختصاص ده. اختصاص عام د غلام زیدین کې راځي، الحمدلله کې راځي، ټولو کې کلی ده که نه ده؟ او کلی کې کوم کلی ده؟ متواتی ده. وجود دی باندې. او کلمه جلال الله هغه ته راشي نو هغه کې به بیا دا ووایه چې دا مفرد ده، په مفرد کې اسم ده. واحد المعنی ده، په واحد المعنی کې جزي ده. او جزي خو بیا ډېر ده، په جزي کې بیا علم ده. الله څه ده؟ علم ده. داسې به وایې که به نه وایې؟ بیا مولانا صاحب دا به راولاړ شي، دا به غونډه اوس الحمدلله کې تا نه تپوس کوم. د الحمدلله ټول چې کوم ده دا سر نه بیا راشه. د الحمدلله غونډه معنا مرکبه. معنا مرکبه څه شی ده؟ ثبوت الحمد
لله تعالی. د دې جملې غونډه معنا په ذهن کې راوړه. دا به بیا علم شي که به نه شي؟ علم کې بیا تصور ده که تصدیق ده؟ تصور کې بیا تصور دا آفرین تصدیق. تصور د اطرافو خو غواړي، د نسبت غواړي، خو تصدیق شته پکې. ولې په دلیل سره مې ثابته کړه. آفرین نرانو. بیا تصدیق کې بدیهي ده که نظري؟ نظري ده. ولې په دلیل مې ثابته کړه. خو آخر الامر د خپل هغه ته راشي. د مفرد نه وروسته مرکب ده. مرکب کې الحمدلله مرکب تقییدي ده که غیر تقییدي؟ مرکب تام ده که ناقص ده؟ تام کې خبري ده که انشائي؟ خبري ده. آفرین. مرکب خبري. بیا مرکب خبري چې مولانا صاحب هغه ته قضیه وایي، دا اوس مولانا صاحب قضیه حملیه ده که شرطیه ده؟ حملیه ده. ولې الحمدلله قضیه حملیه ده؟ دکې حکم بثبوت شیئن لشیئن سوی ده، یعنی حکم پکې حملی ده چې هغه ته ثبوت او نفي وایي. دکې حکم بثبوت الحمد لله شوی ده. نو دا کومه قضیه شوه؟ حملیه شوه. او په حملیه کې مولانا صاحب په اعتبار د موضوع سره حملیه څو قسمه ده؟ 5 قسمه ده. دا په اعتبار د موضوع سره کوم قسم ده؟ که چا تپوس درنه کړو طالب العلم به خالي نه وي. طالب العلم پکې استغراقي و نو بیا محصوره موجبه کلیه ده. طالب العلم پکې عهد خارجي و نو بیا شخصیه ده. طالب العلم پکې جنسي و نو بیا تبعیه یا مهمله قدمائیه ده. او طالب العلم پکې عهد ذهني و بیا مهمله متاخریه ده. یعنی جملة الافراد د حمد مختص تر الله پورې. واقع کې کټول وی او که بعض وي، خو مهمله متاخریه بیرته په حکم د چا کې وي؟ د جزئي کې. نو دا به قضیه جزئیه شي. او شی به باندې محصوره جزئیه بشي. او شو کنه؟ نو دا به غونډه مدعا کې. او په اعتبار د هغه سره دویم نمبر په اعتبار د نسبت سره موجبه ده که سالبه ده؟ الحمدلله موجبه ده. په اعتبار د حرف سور سره مولانا چې محمول نه جزوي یا نوي منحرفه ده که غیر منحرفه؟ غیر منحرفه ده. صحیح ده مولانا صاحب؟ ځکه حرف سور په جانب د موضوع کې ده، محمول کې نشته. او بل په اعتبار د عدول او د تحصل سره معدوله ده که محصله؟ محصله ده. او په اعتبار د جهت او د عدم جهت سره موجهه ده که مطلقه؟ مطلقه. او که ویلې مې وایي چې الحمدلله بالضروره بیا به موجهه وه. بالوجوب الله ته حمد ثابت ده، نو بیا به بیا څه وه؟ ضروریه به وه، ضروریه مطلقه. وشو مولانا صاحب؟ او اوس دا مدعا که تر دې ځای پورې چې مدعا دې کړه، نو مدعا لپاره او بیا اوس قیاس جوړ که. دا قیاس چې کومه ده په نوم د قیاس اقتراني که. قیاس اقتراني. او اقتراني چې کومه ده په اعتبار دی مادې سره 5 قسمه ده که نه ده؟ اقتراني یو اول اقتراني حملي ده، بل اقتراني شرطي ده. نو قیاس اقتراني حملي جوړ که. صغرا او کبرا دواړه پکې څه که؟ حملي که. او بیا مولانا دا په اعتبار د مادې سره خطابي پلان برهاني وي. ولې به برهاني وي؟ ځکه هغه دلیل قرآن نه ده پکې. او قرآن ته نص وایي. قرآن ته څه وایي؟ نص. ولې ورته وایي؟ ځکه نص قطعي ته وایي. نص قطعي ته وایي، یقین ته وایي. د قرآن مضامین ټول څه دي؟ قطعي دي. نو ځکه قرآن ته څه وایي؟ قطع وایي. قرآن ته نص وایي. نص ولې ورته وایي؟ نص قطعي ته وایي. نو مولانا صاحب وس جوړ کا الحمدلله ټول محامد ثابت دي الله لرا وللانه رب للعالمین. دا څه ده؟ وكل ذات هكذا شانه فالحمد ثابت له. نو فالحمد ثابت لله. دا رب العالمین ورته څه که؟ دلیل که کنه؟ حمد ثابت ده چا لرا؟ ولې الله لرا ثابت ده؟ لانه رب للعالمین وكل ذات هكذا شانه. کوم ذات خو چې مربي دی ټول عالم لپاره، نو حمد ایغه ته ثابت وي. نو په الحمد ثابت لله تعالی. حمد الله ته ثابت ده. دا کوم قیاس شو؟ اقترانی. راځي قیاس استثنایی وضعي جوړ کو. قیاس استثنایی وضعي کوم یو ده؟ چې استثناء دی وضع دی مقدم وکي، نتیجه وضع دی تالی ورکوي. وایا لو كان الله تعالى ربا للعالمين فالحمد ثابت له. لو كان ربا للعالمين فالحمد ثابت له. کچیرت الله تعالی رب دی عالمین وی نو حمد با، لكن المقدم حق فالتالي مثل. مقدم خو حق ده، الله خو څه ده؟ رب العالمین ده. نو فالتالي یاره تاسې پوه شوي که نه شوي؟
راځي قیاس استثنایی رفعي پکې جوړ کړو. قیاس استثنایی رفعي بل دا بل اخوانه جوړي وجي ودی باندې چې حمد الله لره ثابت ده. ولې ثابت ده؟ ولأنه لو كان الحمد ثابتا لغير الله فهو رب للعالمين. نو غیر الله بس شي وي رب دی عالمین وي. وایا لو كان الحمد ثابتا لغير الله تعالى نو فهو رب للعالمين. نو هغه غیر بسوک وي. او لكن التاليه باطل. تالی خو باطل د غیر دی الله نه خو رب العالمین نشتا. نو فالمقدم مثل مقدم باطل ده. حمد غیر الله ته هم ثابت نه ده، نو حمد الله ته ثابت. یاره تاسې به رب العالمین کې مې نه درته جوړ کړ ټول جوړولی شي پکې صغرا جوړه که پکې کبرا قیاس اقتراني جوړ که مدعا کېږده الحمدلله. ولې لأنه كل ذات هكذا شانه ثابت له فالحمد ثابت لله. قیاس استثنائي وجوړ وضعي جوړ که لو كان ربا للعالمين فالحمد ثابت له لكن المقدم مقدم خو حق ده. ولې عالمین ده تعلیم مثله حمد ته ثابت. او قیاس استثنائي رفعي کې جوړه الټا کار وکړه. لأنه لو كان الحمد ثابتا لغير الله فهو رب للعالمين. نو غير برب العالمين ولكن التاليه فالمقدم مثل مقدم غم باطل ده. غیر الله ته حمد هم نه ده ثابت. یاره لکه چې تاسې پوه شوئ که نه شوئ پوه طریقه باندې پوه شوئ دا بل ته ورسره واوړئ. حمد ثابت الله لره. ولې لأنه رحمن وكل لأنه مالكي وكل ما هذا شانه فالحمد دقسي. یاره لکه چې پوه نه شوئ تاسې تاسې په طریقه باندې پوه شوئ. اجرا یې ډېره ګرانه نه ده ښه اسانه ده. بس ذهن کې دا قیاسات ساته قیاس اقتراني کې اشکال ذهن کې ساتي یا شکل اول او ثاني او ثالث او رابع دي کې هغه شرایط ذهن کې ساتي چې د اول او د ثاني او د ثالث رابع شرایط څه دي ضروب منتجه کوم دي پکې دا په ذهن کې ساتي. او بل استثنایی کې هغه دوه ضربه بیا اوله شرطه چې متصله وي وضع د مقدم عین تالی رفع د تالی رفع د مقدم او که منفصله حقیقي وي څلور ضروب منتج دي. مانیت الجمع دوه ضربین منتج دي. مانیت الخلو دوه ضربین منتج دي. پوه شوې په اعتبار د مادې سره هغه خطابي و هغه ده برهاني و دغه پوه شوې برهان لمي و اني دقه شی د مولانا صاحب دا ذهن کې کېنوي ښه لږ لږ پوه شوې را سره نه لکه چې مزه یې در نه کړی دی رښتیا وایه لږ لږ بلد شوي پکې او دقسې کوي نور بس قرآن کې ځان سره هغه کوي ښه او دا پوه شوي په دې ذالک الکتاب لا ریب فیه کومه قضیه ده شخصیت او انعمت علیهم کومه قضیه ده هغه جمله ده قضیه نه ده انعمت علیهم. داسې مولانا سي داسې مغالطي خلکو ته ورکوي هغه په خپله پکې ورکي چې اوس کومه قضیه طالب ته ویل بل ضربه منصرف ده که غیر منصرف کله به تاو راتاو شو منصرف کړه مال انصراف او عدم انصراف په اسم کې راځي که په پیل کې وایي اسم کې خلو شبه راو مال ضربه پیل ده که اسم ښه مال هؤلاء منصرف ده که غیر منصرف ده بیا تابع مال په اسم معرب کې راځي که مبني کې راځي انصراف او هؤلاء څه شی مبني ده. ولې تا په کافیه کې نه دي ویلي چې غیر المنصرف ما فيه علتان ما ای اسم معرب د ما په دې سر باندې څه لیکلي په کافیه کې ای اسم نو معلومیږي چې انصراف او عدم انصراف په اسم کې جاری کېږي او په اسم کې کوم اسم کې معرب کې واجب دی باندې که چا درته وویلې چې بیا خو ارتفاع د نقیضین راغله نه اسم شو نه منصرف شو نه غیر منصرف شو ډایرک خپل سلم پسې راواخله دا ارتفاع د نقیضینو مرتبه کې ده دا مرتبه مې تر اوچته کړه پوه شوې هغه خپل هغه راواخله تاسو تصوراتو کې ما درته ویلي وو که په اخر کې چې ارتفاع د نقیضینو او کنه بل ملا اوچت شو شیړۍ له ځان نه تاو کړې د ټولې قضاوه یې وتښتولې ښه اوس یې بار اچوي